تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د معراج په شپه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تبارک وتعالی له طرف نه کومې درې تحفې ورکړلې شوې وي. که چیرې تاسو ته د دې په باره کې معلومات او علم نه وي نو بیا راځئ دغه ویډیو ته تاسو اشد ضرورت لرئ. دغه ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله العزیز تاسو ته به د دې ویډیو په کتلو باندې ډیره فایده او علم کې به مو اضافه وشي. په هغه دریو تحفو کې هغه اوله تحفه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د معراج په شپه باندې هغه دا وه چې الله تعالی نبی علیه السلام ته 50 منځونه ورکړلو او ورته ویلې ای پیغمبره دغه 50 منځونه یعنی دا 50 منځونه ستا او ستا امتیانو ته د زما د طرف نه تحفه وي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله موسی علیه السلام سره ملاقات وکړو نو د هغې نه وروستو بار بار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تبارک وتعالی ته التجا او درخواستونه کول چې آخر 15 منځونه باقی پاتې شو. دویمه تحفه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د معراج په شپه باندې له الله تبارک وتعالی له طرف نه ورکړل شوې ده هغه دا و چې د سورې بقرې آخري آیات آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون واخله ته سورت اختتام پورې. او دریمه تحفه هغه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د معراج په شپه باندې ورکړل شوې وه چې الله تبارک وتعالی وفرمیل ای پیغمبره زه به د ستا ټولو امتیانو ته بخشش او مغفرت نصیب کوم، خو هغه کس ته بخښنه او مغفرت نه نصیب کوم چې څوک زما سره شریک نیسي، څوک چې زما سره شریک جوړوي زما په خدایۍ کې نو هغه کس ته به زه بخښنه او مغفرت نه نصیب کوم. ولې په قرآن کریم کې ارشاد ربانی دی ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. دا هغه درې تحفې دي محترمو چې د معراج په شپه باندې الله تبارک وتعالی بغیر د جبرئیل علیه السلام د وساطت نه پیغمبر علیه السلام ته چې کوم د دا درې واړه تحفې ورکړلې.